أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. په تاسو کې بهتر هغه څوک دی چې قرآن زده کړي او نورو ته یې ښایي. دې دپاره موږ د نوراني قیدي درس او سبق په خپل یوټیوب چینل باندې شروع کړی دی. نو که کوم ملګري نوراني قاعده زده کول غواړي یا خپلو بچو ته یې ښودل غواړي، هغوی د زموږ چینل سبسکرایب کړي. او د دې حروفو شروع کول نه مخکې موږ ویلي وو چې د دې حروفو مخارج به وو، یعنې چې دا حروف د کوم ځای نه ادا کېږي. اول موږ هغه زده کړو، هغې نه پس بیا دا حروف مفردات شروع کړو، نو موږ ته به اسان وي. ځکه دا حروف الف با تا ثا دا د قرآن بنیادی چیز دی چې دا صحیح زده کړي نو مخکې قرآن زده کول هغه آسان دي. راځئ چې مخارجو هغه ووو. مخارج الحروف په مخکینی سبقونو کې موږ ویلو چې مخارج څو دي، بیا د مخرج معلومولو طریقه موږ ښودلې وه. ټوټل 19 مخارج دي، هغې نه موږ 9 مخرجونه ویلو. په ننني سبق کې به موږ نور 4 مخرجونه وو او د هغې تفصیل او چې هغې نه کوم حروف ادا کېږي هغه به وو. مخرج نمبر 10 هغه د نون دی. جب زبان کا کنارہ ثنایا رباعی اور انیاب سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. یعنی د ژبې مخکینی حصه کله چې برني څلور غاښونو سره ولګي، مخامخ 4 غاښونه دي بره، چې دې سره ژبه ولګي نو د دې ځای نه نون ادا کېږي. مخرج نمبر 11 هغه د را دی. زبان کی پش اور اس کا کنارہ جب ثنایا رباعی کے مسوڑوں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. مطلب دا دی چې د ژبې برنۍ حصه او د ژبې دا سر چې مخامخ کم 4 غاښونه دي د هغې ورو سره ولګي. په نون کې موږ ویلي وو د نون په مخرج کې چې ژبې سر کله د 4 غاښونو سره ولګي. او دې کې فرق دا دی چې د ژبې سر مخامخ غاښونو ورو سره ولګي نو د دې نه را ادا کېږي. لکه نون به موږ څنګه وو؟ نون نون. اوس دا موږ ساکن کو، په دې باندې الف ولګو نو موږ ته به د دې مخرج معلوم شي او اواز به زمونږه د غاښونو سره هغه ځای کې ودرېږي نو دا به د دې مخرج شي. لکه ان ان ان. او را کله چې دا موږ ساکن کو، په دې باندې موږ الف ولګو دا به څنګه وو؟ ار 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 را را. د ژبې سر چې برني 4 غاښونو ورو سره ولګي. مخرج نمبر 12 چې هغه طا دال تا دی. دا ټول آسان دا دی چې جب زبان کی نوک ثناء علیا کی جڑ سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں. یعنی مثال په طور د ژبې سر چې مخامخ 2 غاښونو سره ولګي، د 2 غاښونو جړ سره ولګي، هغې نه طا دال تا ادا کېږي. لکه طا 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 دال دال تا تا. په دې کې طا هغه به موږ غټه وو او موټه به وو، او تا چې کوم ده دا به باریک وو تا. اوس په دې باندې موږ حمزه ولګو آتو آتو اد اد ات ات. مخرج نمبر 13 هغه د ضا ذال ثا دی. په دې کې چې د کله د ژبې سر دا د مخامخ 2 غاښونو سره ولګي نو د هغه ځای نه دا ضا ذال ثا دا حروف ادا کېږي. اوس که دا موږ ساکن کو، دې باندې الف ولګو نو دا به څنګه ویلی شي؟ په دې کې د دې خیال ساتئ چې دا ضا دا پور ده غټه به وو،
أض أض أض. او ذال اذ 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 اث اث اث. د ژبې سر دغه برني دو غاښونو سره ولګي نو هغې نه دا حروف ادا کیږي. تاسو هم زده کړئ او مخکې ملګرو سره شیر کړئ چې الله موږ له اجر راکړي او تاسو هم اجر درکړي. جزاکم الله خیر، احسن الجزا.